السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتون کو مشتاق علم ما راغله ما شیخ ادریس سے شهادت نه خبر شو او دلته کې تورنځو علاقې تر علامه دغه مخامخ چې تاسو ګورئ دا شیخ ادریس سے چې کوم کور دی هغه خاطر او بیا دلته تنظیمات څنګه روان دي دا ټول هر څه شریکومه الله تعالی د جنت الفردوس کې اعلی مقام دی ته ورکی شیخ صاحب ته چې هغوی شهادت وشو دلته د کم علماء کرام راغلي هغوی سره به خبرې اترې کوو او دلته کې کوم انتظامات روان دي اوس د اردو پولیس ډپارټمنټ هم راغلي دي داسې د جمعیت علماء اسلام څخه کارکنان دي هغوی هم خدمت ته ولاړ دي نو راځئ هغوی سره خبرې اترې کوو دا ټول موږ سره وګورئ په دې ویډیو دا ګورئ ماشاءالله پولیس ډپارټمنټ هم راغلی دی جي ولاړ دي حفاظت لپاره دلته ګورئ چې دا روډ دی مکمل خلکو نه غږ دا په دلته کې چې کوم کارکنان دي لګیا دي خپل کار کوي ټرافیک اهلکار هم راغلي دي دا د شیخ صاحب کور مبارک دی زنانه هم ډېر روان دي او دلته تاسو ګورئ دا خلک روان دي رفتار کوي ګورئ چې دا انتظامات شوي دي دلته کې دا تموان لګېدلي دي او څومره علماء کرام طلبه کرام د کلي علاقې یا څومره امت مسلمه دي دلته کې راځي او دغه سوري د ورځې دغلته بیانات شروع دي دغه هم درته ښیم او دلته دې خوا ګورئ چې خلک په دواو سره روان دي تاسو ګورئ چې اوبو انتظامات هم شروع دي بس دغه ځوانان لګیا دي اوبه مو به راوړي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او دلته کې دا تاسو ګورئ دا خلک لګیا دي خدمت هم کوي کم د جمعیت علماء اسلام کم کارکنان دي دغه لګیا دي. السلام علیکم جی. جمعیت علماء اسلام کارکنان کنه جی جمعیت علماء اسلام چې کوم انصار تنظیم دی هغه ستاره صحیح ده دا راته انتظامات څنګه روان دي دلته کې ځای ځای نه مېلمانه روان دي د شیخ صاحب دا جنازې لپاره راځي نو څه وایي دی الحمدلله جمعیت علماء اسلام چې څومره انصار اسلام دي زره څرګند ستاره ساتي هغه بر وخت هغوی حاضري کړې ده او چې څومره انتظامات دي هغې بر وخت هغوی سنبال کړي دي لهذا بهر نه چې کوم مستیز نه سالاران دي هغوی روان دي انشاءالله سره رسېدلي دي او بالخصوص زموږ چې کوم دی نو مشر محترم دا به تاسو ته بیا مرکزي نایب صدر چې کوم دی مولانا صدر مرکزي مشر چې کوم دی سردار ته وایي چې دلته کې انتظامات څنګه شوي دي یاره د قبرستان لپاره بیا دلته د مېلمنو راتګ چې کم کېږي نو دې دپاره څه انتظامات شوي دي څنګه چې تاسو ته پته ده نن چې کومه سانحه شوې ده د شیخ ادریس صاحب شهید رحمه الله کومه داسې سانحه شوې ده چې هغه د برداشت نه ده د هغې په حوالې سره صوبایي جومات په حکم باندې وسطي اضلاع چې څومره سالاران دي انشاءالله هغه مونږ راغوښتي دي دلته چې کوم د کور مخې ته انتظامات دي انشاءالله انصار الاسلام ملګري ولاړ دي او کوم چې مبارک انشاءالله د جنازې ترتیب دی هغې ته هم انصار الاسلام ملګري چې څومره را روان دي سره رسېدلي دي څه په لاره دي نو انشاءالله هغې دپاره انتظامات مکمل دي او چې څه قسم یقین راځي چې دا ستاسو څومره انتظامیه ده نو دا خلک به کور شي کنټرول به شي انشاءالله زموږ امید دا دی څنګه چې مونږ تاسو وینئ په جلسو کې څومره غټې غټې انتظامات کېږي میلیون مارچ کېږي هغې کې زموږ د انصار الاسلام ملګري د سکیورټي انتظامات لګیا دي په هر وخت چې کوم دی سرانجام کوي نو انشاءالله دې حوالې سره د جنازې کې چې کوم انتظامات دي هغه په پوره طریقې سره مونږ لګیا یو د هغې خلک را روان دي د هغوی نه څه تعاون مطالبه کوئ تاسو سره څه تعاون وکړي بس خلکو سره دا دی چې زموږ څومره انصار الاسلام ملګري دي د دوی سره تعاون وکړي لارې نه بندېږي چې کوم جنازګاه لپاره هلته جنازګاه کې انتظامات دي چې هغې سره هلته تعاون وکړي دلته په لارو کې چې کوم بې ځایه ګاډي نه ودرېږي لارې نه بندوي چونکې دا مخلوق را روان دی د ټول کې بیکې نه خلک را روان دي دې جنازه کې به چې کوم دی بھرپور تعداد سره خلک شرکت کوي زما ټولو عوامو ته ټولو علماو ته ټولو طلباو ته دا درخواست دی چې هغوی دې د نظم و ضبط نه مظاهره وکړي او دغه شان د انتظامیې سره او دغه شان انصار الاسلام ملګرو سره تعاون وکړي مننه جی تھینک یو دا جی ګورئ انتظامات شروع دي د ټرافیک اهلکار هم لګې دي د کم جمعیت علماء کرام چې کوم دغه دي دغه کارکنان دي هغوی هم لګیا دي خپل خدمت سره انجام کوي تاسو ګورئ ډېر په ګڼ تعداد سره د دې خدمت به کېږي خو الله دې وکړي چې حادثه پکې نه راولي ځکه چې شیخ صاحب د امت
مسلمه هیرو او هغوی چې لاړل. السلام علیکم مولانا صاحب، څنګه تکلیفات څونه دي مخې ته یا خلک راځي سهولت ته دي؟ د انصارالاسلام ملګرو ډېر نظم ضبط سره کار شروع کړی دی او ډېر بهترین انداز کې د خلکو خدمت کوي، خلکو مو سره تعاون کوي او بیا موږ د خلکو نه دا امید ساتو چې تاسو به د انصارالاسلام ملګرو سره انتهایي چې کوم دی شفاف طریقې سره د هغوی خیال ساتئ او هغوی چې تاسو څه حکم کوي د هغې حکم مطابق به چې موږ تاسو هغوی د سهولت جوړوئ. صحیح ده. ادارې در سره څه تعاون کوي که نه کوي؟ الحمدلله ادارو علم راغلي دي، موږ سره پولیس ټول ولاړ دي، خپله تعاون کوي، راغلي دي ولاړ دي، تعاون کوي. زمونږ د عوامو ملګرو ټولو ته درخواست دی چې موږ سره تعاون وکړي، انصارالاسلام ملګرو سره تعاون وکړي، ځکه چې دا شیخ صاحب ډېره درنه سانحه ده او په دې کې د ټولو ملګرو د تعاون ضرورت دی چې جنازه کې موږ سره تعاون وکړي. اوس په دې حالاتو کې موږ سره تعاون وکړي. دا ملګري ټول زمونږ د ځینې چارسدي مشران مننه جی، تھینک یو. ګوره چې دغه انتظامات شوي دي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او دغه تنګوان لګېدلي دي جي. دا ګورئ او دارنګې د هغه د دین مشرانو علماء کرامو موجوده فعالیتونه زمونږ به داسې د صرف به چې دا زما تړلی لاس ستا درنې څپېړې، دا زما تړلی لاس ستا درنې څپېړې، یو ځل خو به جانانه دا حساب کې راولو. نو معزز علماء کرامو ته درخواست دی چې د شهادت د فیاض احمد مولوي صاحب، د یوسف احمد مولوي صاحب، د دې موجوده چې څونه اکابر دي د دوی ناست دي، د دوی پالیسي داره چې د شهادت په عظیم مرتبه دا درخواست کوم چې په هغه دعا کې میرو او موږ او تاسو ټول محروم شو. زه شوم چې ډېر زیات محروم شوم. هم سره حضرت شیخ صاحب دا لیکل وکړل کوم قسم په الله د جمعې په ورځ زما د حضرت شیخ صاحب کې یاد ساتو، خپل استادان په دعا کې یاد ساتو او اخري درخواست دا چې څنګه زموږ د عالمان موږ ته درس راکوي انشاءالله په دغه درس به موږ عمل کوو. هم په خدای خپي اپله خپي سرتور سر به په دې تور سړک ولاړ یو. که دوی موږ ته ووایي چې تاسو جی کتونکو تاسو زه هغوی ته خواست کوم چې د خپلو خیالاتو اظهار کړي اباسین ټي وي فیسبوک پیج باندې زموږ لایوګان روانې دلته ګورئ دا حالات تموان لګېدلي سامان شوي دي، کم خدمت کسان دي هغه هم لګیا دي، داسې پولیس ډپارټمنټ ټرافیک دغه هم راغلي دي، روډونه دلته صفا کوي رفته رفته، خو خلک را روان دي، څه خلک خبر دي څه نه دي، خو انشاءالله ټول به خبرې ځکه چې شیخ صاحب خو فخر امت مسلمه ده نو ولې به دوی نه نه خبر ګورئ دغه خلکو دا ګورئ السلام علیکم سر، څنګه لګي حالات دي؟ څنګه کسان روان دي مېلمانه څنګه هندل کیږي جی؟ دا بالکل جی دلته څنګه د ځوانان د تصویر 1500 کسان ولر څونه ترانونه دي څونه د دې چې د پور مخه ده دلته چې کوم مردانه خلک کوم خلک د واده نه دي زمونږ د ډیپلوماټ مکمل اوکې دي او هر یو څه د مزاج کوم عوام راځي دلته علماء کرام راځي د شهادت نه خبرېږي دلته څه تکلیفات تاسو ساجي کې روډ کې یا نه دا وی نه ستاون مطالبه الله بس موږ د عوام رضا امید لرو چې موږ سره تعاون کوي را سره او د ځوانانو ولر دي بل حال د ما په ټیک سره مننه جی، تھینک یو. السلام علیکم جی. مولانا صاحب په شهادت به شیخ صاحب په شهادت باندې به څه وایي جی؟ مبارک موږ خپل د جوړ اسلام او تفسیر چارسدي او ضلع چارسدي ولا اس کمپس موږ ته تسلیت نو په دې کې موږ نشو کار خبره چې خاطر حکومت دی تاسو پورې موږ د ځکلې د دیني مدارس چې څومره دغه په اړه کې دا اعلان کوي چې ډېر څوک مناوي
صحیح او دا غیر نه پخته موږ چې کومي صوبایي جماعت به موږ ته یو د عمل راکړي صحیح هغه څه به موږ قدم اخلو ان شاء الله. دې جنازې له تقریبا کم مشهور علماء کرام راځي کم شیخان به راځي څه پته لګي ظاهر خدای چې الله سبحانه نه لګي نو صوبایي مشران چې کومي مولانا رحمان صاحب سېنیټر او عبدالحق درویش صاحب سېنیټر حبیب راځي دا ټیم اوس کوم علماء کرام تشریف فرما دي دې وخت په ډېر علما دي دا مشران عالمان مشران درته یادوم کنه جی دې اوس په وخت راځي صحیح غالبا چې جنازې راځي او قایدي مشران هغه ته ضروري نو واسه مکان اداري مغه ته ځان دی ورکه داسې مکان او باندې خاص ملګری دا چې په داسې موضوع باندې کې ډېر اله ګولې او حالات داسې ګډوډ څه یقین ساته شیخ صاحب لاړ نو دا کمه به څوک پوره کیږي دا خپل دین دی خدای دې پیغمبران قرباني کړي دي خدای دې چې کمزور کړي دي او بیکار کړي قاتل ته څه پیغام ورکوي کم دا پیغام ورکو چې ظالم څنګه دا لاس څنګه ورغلی ځان د مسلمان دا کړي قاتل کړي نه و هغه د کلمو ویلي دا خدای دا چې دا کلمو کو استاد راي په خلاف وجات نظر یا ولې پیسې غوښتي نو د لږ څه په دنیا د خپل ځان ټول لپاره چې کوم ځای ور د دنیا الله دې تباہ و برباد کړي مننه جی